ګرامر کې موږ سره دوه قسمه خبرې دي. یو خو دا ساده شولو لکه ټینس دي که نه، بیا ټینس کې پاست فیوچر وغیره پریزنټ ورپسې داسې خبرې هغه تېر شي چې یوه خبره ته مخامخ کوې که نه چاته، هغه که خپله خبره بیانوي که د بل بیانوي، خو چې به هو بیان کړي هلته به ډایرکټ سپیچ ویل شي، تغیر پکې را نه والي. که بیا چې شی کوي هو نه بیانوي، لږ تغیر پکې راولي، خپل الفاظ پکې شامل کړي، ترجماني پکې وکړي، تشریح و توضیح پکې وکړي، به دې ته ویل شي انډایرکټ سپیچ. صحیح ده؟ ټیک شوه. الکلام المباشر، الکلام الغیر المباشر ورته ویل شي. الکلام الشفهوي یا غیر الشفهوي، غیر مشفه وي. ښه که نه؟ یو خو داسې هغه ژبې نه سر وتلي مغه بیان که مبشر شولو که نه، بل سر وتلي نه وي. کوم سر وتلي خاصې خطه هغه ویلو که نه، زه ورسم بیا ورسره نن لاو کوم، هغه ویل چې زه نن ورسره سره لاو کوم، دا د مغه ټکي ویل. خو که ته ویل هغه ویلو که نه څه هغه بیا روشي، بیا هغه به تو سره لاوه وکړي، ټکي د بدل کړو که نه، ضمایر موایر پرونونس. ډایرکټ سپیچ ګوره. Consider the following sentence. He said, the weather is stormy and the way is long. هغه ویل چې د موسم هم چې د طوفاني غوندې لګي، نن خو حالت خراب و که نه، او لاره هم اوږده ده. اوس وګوره he said یې ته ووایې که نه he said. اوس دې نه بعد دا دوې کومې ګورې که نه، دوې کومې ډبل کوماز ورته ویل شي. دې کې کلام شته ده. یو ورشي نه دې ته ریپورټینګ سپیچ ویل شي، دې نه د ریپورټډ سپیچ. صحیح ده؟ نه وي. صحیح ده؟ اوس ګوره the given sentence is indirect speech ده. ښه که نه؟ ډایرکټ ده. اوس ګوره دې کې the exact word of the speaker، د ویونکي والا چې کوم الفاظ دي که نه، هوبهو چې کله ته ووایې have been put within quotation marks. کوټیشن مارک نه بغیر ته ایښي، دې ته کوټیشن مارک ویل شي. ښه که نه؟ د he said نه بعد وړه غونې کومه ګورې، یوه کومه. صحیح ده؟ دې کې نه وي. there is a comma after said نه بعد کومه شته که نه، وړه غونې. the first word inside the quotation marks start with a capital letter. بیا دا ګوره که نه چې د کوټیشن کې دننه کوم څه کوټیشن مارک، د ډبل کومې ته ویل شي که نه کوټیشن مارک. دې کې چې کله ته یو عبارت لیکي که نه، د اول لفظ پکې څه لیکي، کیپیټل سره لیکي. ښه اوس دې هي سیډ وي که نه، ته د دې واړې کې نشي لیکلی، دې به مو څه کوي کیپیټل لیټر سره لیکي. ودې که ته دي بل د سینګړو خبرې کې د صرف همدا جمله چوک یاده نه کړي چې لکه بس همدا قیامته پرې نس شولو. صحیح ده؟ ښه اوس دې انډایرکټ سپیچ څنګه ده. کنسیډر د فالوینګ سنټنس، دې باندې لږ سوچ وکړه. هي سیډ هغه وي چې دیټ د ویدر چې د موسم چې که نه، د موسم چې و واز سټورمي and the way was long. هلته کې چې شو is، دلته څه شو واز. جمله بیا بدلیږي. ښه پریزنټ وي که نه، پریزنټ څه ده؟ پریزنټ پاست کنټینیوس ته واوړي. ښه ګوره ودې کتو هلته که نه، هلته کې از و که نه، دلته کې واز به جوړ شي. هلته کې څه ویلي وو؟ د ویدر، دې ته به دیټ یایې ورسره، ودې کتو دیټ یې ورسره وي، دیټ د ویدر واز. صحیح ده؟ دا چې د بدلون پکې راځي. ښه اوس دې څه the given sentence is in indirect speech ده. ښه که نه؟ مخکې چې د کوټیشن مارک is well is the comma after said are removed. هلته کې وړه کومه هم وکه نه، او ډبل کومه هم یعنې کوټیشن مارک ورته ویل شي. دا دواړه ختم شوه. دې که شته پکې دلته شته نشته که نه. he said that the weather was stormy نشته پکې، دواړه نشته. the conjunction that introduce to use the word spoken by the speaker هغه نشته پکې. change of tense زمانه پکې بدله شوه. نه دا چې ډایرکټ انډایرکټ سپیچ دي تیل شو. اوس ګوره دلته کې لږ څه مثالونه شته، قاعدې مو ورکړي. ښه که نه؟ ډایرکټ اینډ انډایرکټ رولز. ډایرکټ سټیټمنټ. اوس ګوره رابعه said we have to be back. اوس وګوره دلته کې انډایرکټ سپیچ سټیټمنټ څنګه دی؟ رابعه said ودې کومه وغورځېدي دواړه، دیټ یې پکې راوړه، دیټ پکې خامخا راوړې. ښه دی دلته وي و که نه چې مونږه چې دغه هغو به داسې وي چې مونږ به داسې کسې دی ونه جوړ شو. هلته کې هیو و که نه، هیو چې شي دپاره رسي، هیو راځي که نه، پاس پریزنټ پرفیکټ وغیره کې راځي که نه. دلته کې هیډ یې جوړ کړو. ګوره
پاست ته نه جوړه شوله ټیک شوه ریپورټیشن ورب اوس ګوره ریپورټینګ ورب دي تل سی mention claim asked aid tell admire admit consider promise دته په ریپورټینګ ور ویل شي دا ورکې ذکر کیږي ښه دلته سیډ وي که نه کله کله ordered راسي ordered کله کله راسي requested صحیح ده کله request راسي rules of follow ګورئ present tense څه ده دا به past tense تړئ اسانه خبره شوه ټیک شوه present tense د څه ته اړئ past tense ته لکه ته چې he said I love cake so much کیک مې ډېر خوښ دی چې he said that he loved cake وګوره loved ته نه جوړ شو past tense څه ده دا په پرفیکټ ته اړئ په خپله پنې پاس څه وي لکه پاست کې خو څه راځي صرف ورب د سره سیکنډ ترډ شي که نه دلته به سره هیډ بیا راوړې وګوره په پرفیکټ کې هیډ وي که نه مغه لوډ ده خو دلته یې سره څه جمع کړو هیډ بل څه ده ویل دا که نه ویل خو پیچر دپاره استعمالېږي دا کوم ویل لفظ څه دی دا ویل دا به وډ ته واوړي لکه ته چې هی سیډ آی ویل لو کیک ټو سو مچ دا چې کې چې وډ لو کیک وډ تی نه جوړېږي امپیریټیو سینټنس دا که نه تا سره هی ده سیډ ده لایک می ده که نه دلته کې هی ټولډ به ونه جوړی سیټ په ځای باندې ښه ټیک شوه خلک پکې دا ځان په یول پکار دی سټرډې لفظ څه ده دا به د ډے بیفور ته ډایې ښه که نه د ډے بیفور ته که ټوډے راشي دا به دیټ ډے جوړ شي ښه ټوډے خو نه دلته شي دیټ دې منه ماغه ورسې شو کسې بدله شو خبره که نه ټومارو څه ده دا به نیکسټ ډے ته ډایې دا نیکسټ ډے لاست ویک یا منت څه یا که نه دي نه به ته یې څه د منت بیفور خو لاست وروسته تللی شي که نه مخ ته نه خبره شي بیا مخ ته جوړېږي همداسې ته دس چې ډای دیټ ته بیړی دیز به چې شته دوست ته هیر خو دلته تیل شي دیر منه الته دیر ته بې وړی نو څه ده نو منه خو اوس که نه دین منه وروسته دین ته بې وړی یا دیټ مومنټ هغه وخت کې